غواړئ چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې ستاسو ټولې دعاګانې قبولې شي، نو د جمعې مبارکې په ورځ باندې یو وخت یو ساعت داسې دی چې هغې ته ویلی کېږي د قبولیت ګړی، یعنی هغه وخت چې په هغې کې الله رب العزت د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. دغه وخت د دې په باره کې علماء کرامو مختلف اقوال دي، تقریبا 40 اقوال دي. ځینې علماء کرام وایي چې دا د سحر وخت دی، څوک وایي چې دا د اشراق وخت دی، څوک وایي چې دا د ساختو وخت دی، څوک وایي چې دا د خطبې وخت دی. خو زه تاسو ته هغه وخت ښودل غواړم چې په هغې باندې اکثریت د علماو چې دی هغه متفق دي. جمهور علماء کرام چې دی هغه په دې خبره باندې متفق دي چې دغه وخت چې الله رب العزت پکې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي، دا د مازدیګر مونځ نه واخله تر ماښامه پورې چې دا کوم وخت دی په دغه ساعت او په دغه ګړۍ کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي، یعنی د قبولیت ګړۍ په دغه وخت او د دغه وخت په درمیان کې ده. نو د مازدیګر مونځ چې کله تاسو وکړو، دغې نه پس تاسو کینئ، په خپل ځای باندې ذکر اذکار کوئ او د دغې وخت انتظار کوئ کومه ګړۍ کې چې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. بیا زه تاسو ته هغه ساعت او هغه مخصوص وخت ښودل غواړم کله چې د ماښام د ټایم ختمېدلو ته داسې تقریبا 15 منټه پاتې شو، نو په دغه دوران کې تاسو د ذکر اذکار نه بعد خپل لاسونه اوچتوئ او دعا غواړئ د خپل رب نه، څه چې ستاسو حاجات دي، ضروریات دي، څه چې تاسو د خپل رب نه غواړئ، د یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم په ذکر سره تاسو د خپل رب نه دعا غواړئ. ان شاء الله العظیم الله رب العزت به ستاسو دعاګانې قبلوي او دغه وخت دا د قبولیت ګړی